دې آیات کې الله پاک جل جلاله د لعنت د کتمان سزا ذکر کوي چې څوک کم خلق حق پټ کی حق او حق خبره پټي نو د هغه خلکو سزا الله ذکر کوي. اصل کې يهود ته نبی علیه الصلاۃ والسلام حقیقت معلوم چې دا د الله پیغمبر دی، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. يهوديان نبی علیه الصلاۃ والسلام د سې پیژني لکه څنګه چې سړی خپل بچي پیژني. نو نبی علیه السلام پیژندو چې دا د الله پیغمبر دی، خو د هغې باوجود یې په ژبه باندې اظهار نه کو چې خلکو ته ووایي چې دا د الله پیغمبر. دا خبره دوی پټه کړې وه. د نبی علیه السلام رسالت، د نبی علیه السلام نبوت، دغه پیغمبري دي د نور په شان د ښکاره وه د یهودیانو ته. ځکه دوی په مخکني کتابونو کې د نبی علیه السلام صفات لوستي وو، دا ورته ښکاره وو، خو د هغې باوجود خپلو کشرانو ته نه ښکاره کوله، ځکه چې د دې هغه ملکي او د دې ته په چې کومې پیسې راتلې نو هغه پیسې په دې باندې بندې دي. نو د دې د وجې د حق خبره چې کوم دی پټه کړې وه. نو هلته الله پاک جل جلاله فرمایل چې دوی د نبي علیه السلام داسې پیژني لکه څنګه چې سړی خپل زامن پیژني. نو هلته کې د هغې هغه پټوالی ذکر کو، او دلته کې الله پاک جل جلاله د حق پټولو سزا ذکر کړي چې څوک حق خبره پټوي د هغې سزا ذکر کړي. ان الذین بېشکه هغه کسان یکتبون چې پټوي ما هغه څه انزلنا چې موږ نازل کړي دي من البینات د واضح دلیلونه والهدى او د هدایت خبرونه من بعد ورستو ما د هغه سنه بیناه چې مونږ بیان کړو هغه للناس د خلکو د فارا فی الكتاب په کتاب کې. اولئک هم دا خلک دي یلعنهم الله چې لعنت کوي په دوی باندې الله ویلعنهم او لعنت کوي په دوی باندې لاعنون لعنت کوونکي. چې څوک خلک کم خلک حق پټي نو پاغي باندې الله پاک جل جلاله لعنت کوي، او لاعنون د لاعنون نه څوک لعنت کوونکي په لعنت کوي. د لعنت کوونکو نه مراد پرشتي دي، پرشتي په دې خلکو باندې لعنت کوي. چې څوک حق پټي په دې باندې الله لعنت کوي، او د الله رب العزت پرشتي هغه په لعنت کوي، او ټول مخلوق په دې باندې لعنت کوي. دنیا کې به الله لعنت کوي، او د الله رب العزت پرشتي په لعنت کوي، او ټول مخلوق په دې خلکو باندې لعنت کوي کم خلک چې حق پټي. حضرت برا ابن غازب رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې وم. نبی علیه السلام او فرمایل چې الله پاک جل جلاله دا کافر شه، دی کافر دی چې کله وفات شي نو دې د دواړو سترګو په دې منځ کې پرشتي ووخي. نو چې کله یې ووخي دې کریغه ووي، او دومره سخته کریغه ووي چې هغه کریغه د انسانانو او د پیریانو نه علاوه ټول د سا مخلوق ووري. او چې کله د سا مخلوق ووري، زناورې ووري، هر قسمه زناور په ځمکه باندې ګرځېدونکي چې کوم میږیان دي او کوم نور مخلوق دي، حشرات دي، دا ټولې ووري. نو دوی په دغه کافرانو باندې لعنت کوي. د الله پاک لعنت په دوی باندې دیږي. اوس لعنت څه ته ویلی شي؟ د لعنت معنی د لرې کېدل، د لعنت معنی د لرې کېدل یا شړل. لعنت الله الله پاک یلعنهم الله لعنت لیږي په دوی باندې الله. څه مطلب؟ دی د الله پاک ته رحمت نه لري کوي، الله پاک د خپل رحمت نه لري کوي، خپل غضب ته سلم کوي. او یا کو شړلې معنی شنو الله پاک د خپل رحمت نه شړي، او پرشتي د الله د رحمت نه شړي. لعنت معنی لري کېدل. نو چې چات باندې څوک لعنت لګي نو مطلب دی چې د الله د رحمت نه لري شي. نو دا ټول مخلوق په د باندې د الله پاک لعنت وي. چې کله د کافر دا کریغه ووري کنه نو دا ټول مخلوق په لعنت وي، ټول مخلوق په لعنت وي. نو برا ابن غازب وي د دې معنی د اولئک یلعنهم الله، هم په الله لعنت وي، ويلعنهم اللاعنون، او هم په پرشتو لعنت وي، او هم په ټول مخلوق لعنت وي. ټول مخلوق په د باندې لعنت وي. او حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې کله کات راشي، کات باران بنشي، د هغې په وجه باندې د زناورو د تکلیف رسیږي. نو دا زناور چې کوم څومره زناور شي دي دا ټول په ګناهګارانو باندې د الله پاک لعنت لیږي. اوس لعنت دا په یو خاص کس باندې څوک لیږلی شي که نشي لیږلی؟ په خاص کس باندې تر هغې پورې نشي لیږلی. په یو خاص لکه زه وایم چې په پلان کې دي لعنت وي، د یو کس نوم والمه یا یو کس ته اشاره وکړم چې په تا دې لعنت وي. نو دا مسله ده چې یو سړی په یو خاص کس باندې، خاص مطلب چې یو د اشاره وکم یا نوم والم چې په پلان کې دی لعنت وي. نو دا څوک لعنت په چا باندې لیږي چې پتا دی د الله لعنت یا په پلان کې دی د الله لعنت، دا داسې ویل جایز دی او کنه؟
ودا تر هغه وخت پورې جایز نه دي تر څو پورې تا ته یقیني طور دا خبره نه معلومه شوي چې دا کس په کفر باندې مړ دی، دا کس په کفر باندې. کافر هم خاص کول چې یو کافر ته متعین کې چې دا کافر دی لعنت وي په دم نشي لېږلی. هو خو داسې دي وایي چې لعنت الله علی الکافرین، د الله په کافرانو د الله لعنت دی بیا ټیک ده. لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو د الله لعنت دی ټیک ده. خو که تا یو کس خاص کو چې په دې پلان کې د الله لعنتي، نو په کافر باندې په ژوندانه نشي لېږلی لعنت. هو چې تر څو تا ته پته نه لګېدلی چې دا کس په کفر باندې مړ دی، لکه یو کافر مړ شو او تا ته یقیني طور دا پته چې دا کافر مړ دی، کیدای شي اوس په نن سبا کې چې کوم کافران مړي موږ ته خو یقیني طور دا نه ده معلومه چې دا په کفر باندې مړ دی، کیدای شي الله ورته ایمان نصیب کړي. نو چې تا ته یقیني طور معلومه چې دا سړی په کفر مړ دی، نو بیا په هغه لعنت لېږلی شي. لکه فرعون باندې خو څوک فرعون باندې لعنت لېږي ټیک ده، خو څوک په ابو جهل باندې لعنت لېږي دا د قرآن او د سنت نه معلومه ده چې دی په کفر باندې مړ دي. خو څوک په ابو لهب باندې لعنت لېږي نو دا چې کوم دی د قطعي دلایل نه معلومه ده چې دی په کفر باندې مړ دي. چې تا ته قطعي طور دا خبره معلومه چې دی په کفر مړ دی، نو په هغه باندې لعنت لېږلی شي او کس خاص کولی شي. نور یو کس ته خاص کولی شي په ده باندې لعنت